اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو عمر جمشید ما دا وخت سره مولانا سید الله صاحب موجود دی. امید لرم چې تاسو به پیژنئ. د سره یو څو خبرې کوو د رمضان مبارک حواله سره د فطرانی په حواله سره چونکه اختر را روان دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. عمر جمشید صاحب تاسو ډیره زیاته مهرباني چې په داسې حساس موقع باندې د حساس نوعیت مسایل باندې خبره کول. یقینا دا تاسو د دین سره مینه د محبت دی. الله تعالی تاسو له اجر درکړي. امین. کاری صاحب دا راته وایي چې اوس دا چونکه رمضان په ختمېدو باندې دی، زیاتره خلک داسې دي چې هغوی بیماران دي، څوک د ګردو بیماره دي، مثال خبره چا شوګر دی، هغوی را د روجي نه دي نیولي. نو هغوی دا سوچ کې دي چې موږ به څومره پیسې ورکوو، تقریبا څومره پیسې هغوی باندې راځي چې ورکړي چې دا غاړه خلاصه شي. امیر جمشید صاحب خبره داسې ده چې محض د روجې په پرېښودو باندې فدیه نه ده لازمه. فدیه په هغه چا باندې وي چې هغه یو ځل هغه نه روجې پاتې شي او د هغه عمر تقاضا داسې وي چې هغه آینده کال بیا نشي نیسلی، یا د هغه بیماري داسې وي چې هغه دا نیسي هغه ورسره نور بیمارېږي. یا یو سړي عمر بالفرض اویا کاله دی، د روان کال دا یو اویا کال کېږي، نو ده ته مزید نیسل مشکل دی. دا د هغه چا دپاره فدیه د هر چا دپاره نشته. چا نه چې رمضان روجه پاتې شوه دی به آینده کال دا بیا دوباره نیسي، یعنی مطلب دا رمضان تیر شي نو دا بیا نیسي. فدیه په هر چا باندې نشته، صرف په هغه چا باندې ده چې هغه دوباره د دې د نیسلو طاقت نه لري، نو هغه به فدیه ادا کوي. قاری صاحب دا راته ووایي چې لکه کوم خلکو دپاره چې کوم دی نو روجې معاف کړی شوي دي په اسلام کې چې یار خیر دی د روجه نه نیسي. یو خو هغه څوک دی چې هغه ډیر زیات بیمار دی او یو داسې ماهر ډاکټر ورته دا ویلی دی چې ته که روجې نیسي نو ستا دا مرض به ډیر زیات شي او دا خبره به مرګ ته لاړه شي. خو هغه ډاکټر هم داسې ډاکټر چې هغه دینداره وي، علماو لیکلي دي او په خپله روجې نیسي، هغه سره د اسلام د دې احکاماتو د دې فرایضو سره قدر وي. اوس که یو ډاکټر داسې وي چې هغه ماهر دی لیکن اثر د اسلامي اقدارو د اسلامي احکاماتو قدر او اهمیت نشته دی، نو د هغه د خبرې اعتبار هم نشته دی. جی قاری صاحب دا راته وایي چې لیلة القدر شپه هم را روانه ده، دې حوالې سره به تاسو زموږ د کتونکو ته څه ویل غواړئ؟ داسې خبره ده عمر جمشید صاحب چې الله رب العزت د رمضان المبارک چې کوم په دریو عشرو کې تقسیم کړی ده، یو انسان نه کله اولنۍ عشره کې کمیان یو شي نو د سره چانس وي چې دی په دویمه عشره کې خپل هغه ګناهونه د هغې تلافي وکړي، هغه ختم کړي، په الله تعالی باندې ځان وبخي. بیا که دویمه عشره کې دی څه ونه کړي نو آخري چانس آخري عشره ده. یقینا موږ اوس آخري عشرې ته راغلي یو چې په دې کې موږ الله رب العزت باندې خپل مغفرت کولی شو، خپل ځان بخلی شو، او الله مکه داسې نه چې رمضان زموږ نه تیر شي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم کومه خیرت د بددعا دی هغه چېرته موږ ته متوجه نشي چې رمضان تیر شي او زموږ مغفرت نه شي. نو آخري عشره زموږ سره ډېره ښایسته موقع ده چې موږ به رب ذوالجلال خوشحاله کړو، خپل د ګناهونو معافي وکړو. قاری صاحب زموږ د کتونکو ته د لیلة القدر چې کوم دی د دې هغه فضایل راته یو څو بیان کړئ شارټ کټ. لیلة القدر فضایل خو قرآن کریم په خپله بیان کړي دي چې یوه شپه چې د هغې ثواب د اتیاو کالونو نه، بلکې بعضې مفسرین فرمایي چې 83 کالو د دې ثواب دی. تیر شوي امتونو کې څنګه د هغو لوی لوی عمرونه او هغوی عبادتونه کول، رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو صحابي دا خبره وکړه، ځکه صحابه د نیکۍ ډېر حریص وو چې نیکي زیاتې وکړو. نو الله رب العزت د سورې قدر نازل کړو چې ستاسو دپاره چې یوه شپه الله تعالی درته نصیبه کړي، دا د 70 کالو یعنې 0 میاشتو د هغې نه بهتر دی. مولانا صاحب دا لیلة القدر شپه چې کومه ده دا مونږ په کومه شپه کې وګورو؟ یعنی زیاتر عالمان دا خبره کوي چې دا په تاکو شپو کې راځي، دې حوالې سره تاسو څه ویل غواړئ؟ امیر جمشید صاحب دا حقیقت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث دی، هغه فرمان د رسول الله مفهوم داسې دی چې تاسو په دې تاک شپو په آخري عشره کې تاسو لیلة القدر شپه ځان ته تلاش کړئ او هغه وګورئ ځان ته. نو زمونږ خو عام طور باندې داسې وي چې موږ 21 23 25 27 دا موږ ځان دپاره کومې طاق دي هم دا طاق ګڼو. نو زمونږ خلک داسې وو چې صرف په دې شپو کې عبادت کې په نورو کې وده وي. لیکن یو مشهور عالم تیر شوی دی علامه ابن القیم رحمه الله، هغه یو ډېر عجیبه نکته بیانه کړې ده چې که بالفرض ستا دا روجه د 13 ورځو وي نو بیا خو ستا د 21 او 23 او 25 دا خو یقینا طاق دی، خو که ستا روجه د 29 شوه نو بیا ستا 21 چې دی دا طاق نه دی، بیا ستا 22 طاق دی، بیا 24 بیا 26 بیا 28 چې دی دا طاق دی، او د دې الټ چې کوم دی هغه بیا ستا جفت دی. نو علماوی په دې کې راز ده دی
چې بهتره خبر دا ده چې موږ دا ټولې عشره کې د الله تعالی زیات نه زیات عبادت وکړي. ممکنه ده که د 29 شو نو هم به موږ ته الله تعالی نصیب وکړي او که د 30 شو نو هم به موږ ته الله تعالی نصیب وکړي. مولانا صاحب د لیلۃ القدر شپه چې کومه ده دا دومره اهمه شپه ده، ویل کېږي چې یاره د زرو شپو ثواب میلاویږي. نو څنګه چې دا نورې مبارکې شپې دي نو هغه الله پاک ښکاره کړي دي، دا الله پاک دا پټه کړي ولې ده؟ دې مین وجه څه ده؟ میر جمشید صاحب ډېر ښایسته سوال مو وکړو. حقیقت دا دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله رب العزت دا شپه ښودلې وه، لیکن احادیثو کې راځي چې پیغمبر کریم صلی الله علیه وسلم د مسجد نبوي نه راووتو او بهر یو دو مسلمانان د یو بل سر بحث مباحثه کې په یو جګړه کې یو تلخ کلامي وه. نو د هغه د مسلمانانو د جګړې د یو نحوست د بې برکتۍ د وجې الله رب العزت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه دا شپه یې راکړله. نو یو خو ماحول کې موږ ته دا پیغام میلاو شو چې زموږ په معاشره کې څومره جګړې وي، بد کلامي وي، بحث او تکرار وي، دې سره په معاشره کې نحوست او بې برکتي پیدا کېږي. دویم د هغې د راز دا که دا چېرته الله رب العزت یوه شپه ښودلې وي نو عام خلک بیا نن سبا سهولت پسندي دي، هغه به بیا دې ته ناست وو چې ځاسې په ټول کال کې یو شپه به راځي چې هغه د زرو میاشتو بهتره ده، بس دا ټول کال به عبادت نه کوو. نو الله رب العزت دلته د پیغمبر نه ایره کړه، نو دا یې ورته وښودله چې په دې طاق کې تاسو ټولو کې کوشش وکړئ، نو که میلاو درته یو کې شي خو دا نور به هم ستاسو په عبادت کې شامله شي. نو هغې غټه فلسفه دا ده چې موږ دا ډېرې ورځې دا چې دی د دې دپاره تېرو کې په عبادت کې چې الله تعالی زیات نه زیات چې دی موږ ځان ته نږدې کړي او موږ د الله تعالی محبوب وګرځوي.